أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة آية نمبر 26. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. دا یو اعتراض جواب دی د کافرانو مشرکانو د طرفنا په قرآن باندې اعتراض کېدو. مشرکین مکه او کافر او یهود وغیرہ اغي دا اعتراض کوي چې دا څنګه د خدای کتاب دی، دا قرآن څنګه د الله کتاب دی، پدې کې خو د مچانو ذکر شته، پدې کې خو د خر نوم دی، پدې کې خو د سپي نوم دی. نو کدا د الله کتاب وي نو دومره د سپکو سیزونو نومونه به نه اخیستل، پدې کې به د مچانو د مچې د خر او د سپي ذکر نو. نو الله جل شانه د هغې جواب ورکوي چې کمقلو بې وقوفو دا خو په مثال کې الله جل شانه د یو زناور نوم ذکر کړي، د مثال او د ممثل له د مناسبت دپاره چې د کوم څیز مثال ورکولی کېږي د هغې د مطابق د هغې د سپکوالي مطابق یا د هغې د خوالي مطابق مثال ورکولی کېږي. نو لہذا د یو څیز مثال ورکول دا د هغه څیز خواله او بدواله بیانېږي، د بیانونکي سپکاوي په دې کې نشته دی. لکه یو انسان وای الګه فلانی داسې هوښیار دی، لکه څنګه چې اوسه هوښیاره ده او تیزه منډه وخي، الکه دا فلانی ځای خو دونه لرې دی لکه ته به وایې اسمان، څه اسمان ته خو نه ځې، دا فلانی دونه بې وقوفه دی لکه د خر. نو دا خو د هغه ممثل له یعنې د کوم څیز چې مثال بیانولی شي د هغه سپکاوي یا خوالي بیانېږي، او په مثال سره خبره ذهن ته چې کوم دی نو ډېره ښه راځي. د دې وجې نه الله جل شانه فرمایي ان الله لا یستحي، الله جل شانه نه پرېږدي چې بیان کی څه مثال د ماشي یا د دې نه هم غټ څیز، که ماشي دی او که د دې نه غټ څیز دی چې په جسم کې غټ دی یا په سپکاوي کې غټ دی، یعنې د دې نه هم زیات سپک څیز دی، الله د هر یو څیز مثال بیانوي. الله جل شانه مقصد د هغه څیز سپکاوي یا د هغې عزت وي، د هغې خواله یا بدواله بیاني. الله چې د مچۍ ذکر کړی دی نو دا خو الله جل شانه د هغې خواله ذکر کړی چې څوک د مچۍ په شان عقلمن شي. د مچۍ عقل ته وګوره، د شاتو مچۍ. دغه رنګې الله خر بیان کړی دی، نو الله مثال کې بیان کړی دی چې سره د علم عمل نه کوي نو د هغه مثال داسې دی لکه په خر چې کتابونه پراته وي، څه فایده یې نشته. لہذا دا قسم مثالونه بیانول دا د خلکو د پوهې دپاره په دې کې د کتاب یعنی قرآن او د الله جل جلاله سپکاوي نشته، بلکې دا کمال فصاحت ته چې خلق په خبره باندې پوه شي.
نو ان الله بشک الله تعالی چې دی لا یستحی نپریدی ان یضربا چې بیان کی مثلا سمثال ما بعوزتن دماشی فما فوقها یا د دینم غټ د دینم اوچت فاما الذين امنوا پس هغه خلق چې مؤمنان دي فيعلمون اغي علم دي اغي پويږي انه الحق من ربهم چې دا د رب د طرف نه حق دی واما الذين كفروا او هغه خلق چې کافران دي فيقولون اغي وي ماذا اراد الله بهذا مثلا دا الله جل شانه په دې مثال وروړو سره څه مطلب او څه اراده اغي اعتراض او نقطه چینی کوي او چې کوم خياران خلق دي مؤمنان خلق دي اغي پوي کی ایمان پرو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الله گمراه کوي په دې قران سره ډېر خلق او يهدي او هدايت کوي په دې سره كثيرا ډېرو خلقو ته په دې مثال سره او یا په دې قران سره الله جل شانه ډېر خلقو ته هدايت کوي یعنی څوک چې دا قران اومني خپل منشور او خپل قانوني جوړ کړي په هر معاملې کې د قران کریم خبره اومني نو الله هغه خلق په هدايت کې په سملار شي د جنت په لار روان شي او کم خلق چې د دینه روګردانیو کې د قران مطابق خپل غم خادي جن نه تیری نو هغه گمراهی طرف ته روان شي د دوزخ په لار روان شي وما يضل به او نه گمراه کیږي د دینه الا الفاسقين مگر نافرمان او فاسقان خلق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقين كم خلق دي فاسقين وضاحت کی فاسقين هغه خلق دي ينقضون چې ماتي عهد الله د الله وعده من بعد ميثاقه پس د دینا چې دی کلکه وعده کړی وي پس د کلکو وعدونه چې الله سره کلکه وعده کړی وي او کلکه وعده دا ماتي ويقطعون ما امر الله موږ ټول د الله سره وعده کړی نه کړ الست بربکم عالم ارواح کې وعده شوی ده اوس موږ الله سره وعده کو لا اله الا الله محمد رسول الله کې موږ د الله سره دا وعده کړی ده چې الله ستانه الهو بل معبود نشته بل مشکل کشا او حاجت روا نشته زمون مسلو حل کولو ولا ذات یو الله تی مشکلات حل کولو ولا ذات یو الله تکلیف مصیبت ختمولو والا ذات یو الله خوشحالی راوستو والا ذات یو الله پر حال کې په هر آن کې هر وخت کې مونږ الله ته متوجي دا وعده د الله سره کړی دا لا اله الا الله او محمد رسول الله کې دا وعده کړی دا چې الله زمون جون زمون کړو وړو زمون خوراک سکاک زمون غم خادي هغه بر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وي نو الله فرمایي چې کوم فاسقان دي غي د وعده ماتي ويقطعون او پریکي ما هغه تعلق امر الله به چې الله یې حکم کړی دی ايو صلات یوزه کولو د تعلق نه مراد هر قسم تعلق مع الله دی که تعلق مع الوالدین دی او که تعلق مع رشتہ دار دی نو چې الله جل شانه فرمایي الله حکم دا کړی دی کہ تاسو خپل تعلق د الله سره ساتئ د رسول الله سره ساتئ د رشتہ دارانو سره ساتئ د والدینو سره ساتئ صله رحمی کوئ نو چې کوم مفسدین خلق دي فاسقان دي اغي دغه تعلق ختمي د الله سره تعلق نه ساتي د رسول الله سره تعلق نه ساتي د رشتہ دارو سره تعلق نه ساتي ويفسدون في الارض او فساد کوي بزمکه کې اولئک هم الخاسرون دک خلق تاوانیان دي کیف تکفرون بالله څنګه تاسو انکار کوئ د الله تعالی نه وکنتم امواتا حالداري چې وې تاسو مړو فاحیاکم الله ژوند کړل یعنی نشوي الله شته کړل تاسو نه وې الله جل شانه ژوند کړل مطلب دا تاسو نام او نشان نو چې شل کال عمر دې یو ویش کال مخکستانه نام او نشان نو چې 10 کال عمر دې یو 10 کال مخکستانه نام او نشان نو الله شته کړل الله ژوند کړل الله د عمر درکو نو الله فرمای وکنتم امواتا ویتا سمړو فاحیاکم پس هغه ژوند کړی تاسو ثم یمیتکم
بیا به تاسو له مرګ راولي ثم یحییکم بیا به مو په آخرت کې ژوندي کی ثم الیه ترجعون او بیا به دک الله طرف ته واپس کولی شي الله ته واپس کولی شي الله ته مخامخ کیږي الله سره به کوم دی پیشي کیږي هو الذی الله غزاد دی خلق لكم ما فی الارض جميعا کم چې پیدا کړ تاسو د پاره د زمکه ټول سيزونه پزمکه کې چې ټول سيزونه دي الله تعالی پیدا کړ که هواګانې دي که اوبه دي که ذخیرې دي دا ټول هر څه د الله پیدا کړ ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه د اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات پیدا کړل الله پاک سم کړل الله پاک و اسمانونه وهو د الله تعالی چې دی بكل شيء عليم پر سیز باندې خپوي الله جل شانه علیم او پوهه ذات ته په هر سیز باندې علیم او خبردار دی دک الله جل جلاله تاسو پیدا کړل دا نعمتونه درکړو لہذا دک الله جل شانه عبادت او بندگی تاسو لپاره پکار ده